انسان چې کله په دې قبر کې کېښودلی شي حدیث کې راځي رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي وی دا وروسته پاس کم خلک چې دا دفن کوي د هغوی د خپې کشار اوري آخری کس چې کوم وخت قدم اوچتوي چې د قبر ملایک ورته راورسېږي او د سوال او جواب خبره شروع شي دومره زره ایا یو ملک راځي که دوه یو ملک دی چې هغه د انسان سره خبرې کوي که دوه ملک نو په دې کې د نبي کریم علیه الصلاة والسلام دوه قسمه روایت دي د بعضې روایتونه معلومیږي چې دوه ملک راځي او د بعضې روایتونه معلومیږي چې یو ملک راځي موږ به داسې خبره وکړو چې بعضې انسانانو له درې واړه راځي بعضې انسانانو له دوه ملک راځي او بعضې انسانانو له یو ملک راځي په اعتبار د اشخاصو سره هغوی سره رب العالمین دا خبره شریکوي ملک پسې رالیږي دقه دحشت بس دی چې غوږونه یې د شډل غویي د ښکرو غوندې سترګې د قلعې د دیګونو غوندې او ټول په دې ویښتو کې پټ او هغه تک تور رنګ والا ستا مخې له راشي او ته راوچت شي ودرېدرئ او خبره سره شروع کړي څومره دحشت څومره وحشت څومره پریشاني څومره ګبراهټ په دې انسان باندې راشي نو د رسول الله صلی الله علیه وسلم د احادیثو نه معلومیږي دوه ملایک هم د انسان له راځي یو ملک هم د انسان له راځي او دقه شانه درې ورته راځي کیفیت السؤال څه سوال به کوي دې کې هم درې قول علماو لیکلي دي یو قول علماو دا لیکلي دی چې دا څومره اعمال دې کړي دي ټولو پوښتنې درنه کېږي دویم قول علماو ذکر کړی چې د بعضې مسایلو پوښتنه درنه کېږي لیکن د جناب نبي کریم علیه الصلاة والسلام احادیث چې کله انسان وګوري مطالعه یې کړي د رب العالمین په باره کې پوښتنه کېږي د رسول الله صلی الله علیه وسلم په باره کې پوښتنه کېږي او دقه شان د دین په باره کې پوښتنه کېږي چې اسلام آخر څه له ویل کېدو اسلام څه شی و اسلام دا و چې اوس مسلمان وایم دروغ اسلام دا و چې هم زه مسلمان کوم دوکه اسلام دا و چې وایم زه مسلمان او وژم د مسلمانه اسلام دا و چې وایم زه مسلمان او کوم د منافقت دا خو به زه هم ولیکمه په دې خپل جیب کې به یو تذکیره یو ځان له یو شناختي کارت دقه شان یو سند برابر کړم چې ډاکټر یم انجینر یم خو چې کله هغه عمل له مخامخ شوم نه د ډاکټرۍ په دې مسلو باندې پوهېږم نه د انجینرۍ په دې مسلو باندې پوهېږم حدیث کې راځي رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي مؤمن انسان بخل کوي مؤمن انسان میدان د جنگ پرېږدي ولې مؤمن انسان هغه دروغ نه وایي ته ووایه چې د ورځې څومره دروغ ته وایي تا نه دې اسلام پوښتنه کېږي په نامه باندې خو هر سړی مسلمان دی دا کلمه قسم په الله ابو جهل نه ډېره ښه یاده وه چې لا اله الا الله محمد رسول الله نشته دی حقدار د بندګۍ سوا د الله نه او محمد د الله رسول علیه الصلاة والسلام ولې پېښه دا وه ابو جهل ویلې چې دې لاندې ژوند تېرول ماله ګران دی زه هم په خوله وایم ته هم په خوله وایې بل هم په خوله باندې وایې دې له اعتبار نشته الاسلام عمل اسلام عمل دی جناب نبی کریم علیه الصلاة والسلام دکاندار خواله ورځي غنمو کې لاس دننه کوي حدیث د مسلم کې راځي دننه پکې لمدې دانې دي د پاسه ورباندې وچې دي ودا ولې ودا باران شوی څوک چې زموږ سره دوکه کوي هغه زموږ د امت نه بلکل نه دی